أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أبزل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إذا تندو تفسر لنا ديرون مولانا مستخان سير دلته د جمع کېدو غرض او مقصد ذکر په چې دا ځای چې خوش قسمت خلکو د قرآن د درس لپاره او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرامینو د هغوی د ماشومانو د زده کول یا لوی د زده کول د هغوی لپاره منتخب کی شریک به دا خدمت کی عزتمندو د قرآن مجید خدمت دا په هره طریقه کې او په هر ځای کې کېدی شي ستاسو مخکې چې ما کومه ایسه قرآن مجید تلاوت کړه دا د سورة الاقرا یا سورة القلم ورته ویل کېږي د دې اولنۍ آیتونه د اولنۍ حصه ده او مفسرین حضرات چې دا حصه د قرآن مجید دا 15 آیتونه نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ټول ناول نازل شوی دی څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله ټول انبیاء کې بلکې ټول مخلوق کې اول او بهتر دی لوی مقامات الله ورکړی دی دومره لوی مقام نه دی جبرئیل علیه السلام شته نه دی میکائیل شته نه دی اسرائیل نه دی اسرافیل علیهم السلام کوم مقام چې الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی ټول انبیاء کرام ټول ملائکونه غوره دي په ټولو انبیاء کې بیا محمد رسول الله دا غوره دی او بهتر دی الله تعالی مقام ورکړی دی د څنګه نبی علیہ السلام په ټول انبیاء کې ټول مخلوقاتو کې مخکې دی غوره دی الله ته ډیر زیات ګران دی او دا نه د قرآن مجید هم د الله ډیر لوی عظیم کتاب دی الله ته ډیر زیات قدردان دی یو سل درې کتابونه مخکې نازل شوي سل صحیفې یعنې واړه کتابونه او درې غټ کتابونه تورات انجیل زبور څلورم نمبر په غټو کتابونو کې قرآن مجید دی دا ټول کتابونو سردار دی خپل نبی اسلام فرمایي وفضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه خدای د کتاب ورواله په نور کتابونو دومره دی کله الله ورواله چې د الله په مخلوق باندې څومره دی د الله عظمت او د الله لویت او د الله شان ته چا نسبت کېدی نشي دوی د الله کتاب عظیم شان چې د په نسبت کې نور کتابونه د مخان ته ډول شوی نشي لوی الله د ټولو نه لوی کتاب په ټولو ملائکو کې لوی ملائکه جبرئیل علیه السلام د ټولو ملائکو چیف افسر دی دومره لوی مقام الله ورکړ د قوت او ورکړ د ټول ځکه په یو وزر کې برکول شي او یو وزر د دونه د درې د شپږ سو وزر الله ورکړي چې په یو وزر کې د ټول ځمکه برکول شي نه
یو کم 600 وزر د هغې به څونه طاقت وي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې به داسې ولاړو لکه یو ډېر تابعدار غلام چې د خپل اخا په مخ کې څنګه ولاړ وي داسې به ولاړو. د ټولو کائناتو مالک رب العالمین د کائناتو مهربان الله د ټولو نه لوی کتاب قرآن مجید د ټولو نه لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول انبیاء کې غوره برګزیده پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړ او د ځمکې په ټولو حصو کې بهترین ځمکه غوره ځمکه چې نبي کریم صلی مدینې ته تشریف نه وړی حضور بدن مبارک د مدینې د ځمکې سره رانه ولګېدلی د مکې مکرمې د خاورې نه مبارکه خاوره مبارکه ځمکه په دنیا کې بله نه دا اوس مسلمه خبره شي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بدن مبارک د خاورې سره لګېدل دا بیا د مکې مکرمې نه غوره ده. په دا وخت کې نبي علیه السلام مدینه منورې ته نه وتلی مکه مکرمه کې و. خاور د مکې دی د ټولې ځمکې په مخ باندې غوره ځمکه مکې مکرمې د حرم په حدودو کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د قرآن مجید نازلېږي. د ښار په ټولو ښارونو کې غوره ځمکه په ټولو ځمکو کې غوره چا د چې راځي په ټولو انسانانو کې غوره څوک یې چې راوړي په ټولو ملایکو کې غوره او کم کتاب چې راځي ټولو کتابونو کې غوره کم ذات چې راځي او د کائناتو مالک دی هلته هغه سره چا نسبت ورو برابرېږي او موقع چې ده نه ده زمانه چې ده دا وایي ده رمضان المبارک ولسم تاریخ دی. رمضان المبارک میاشت په ټولو میاشتو کې غوره ده او دا تاریخ هم ډېر لوی تاریخ دی عجیبه تاریخ چې کوم تاریخ کې قرآن نه وایي یا عظیم الشان شو لوی مقام شه. یو د قرآن نزول ده لوح محفوظ نه بیت المعمور ته د دنیا ته نږدې اسمان ته چې راغلی هغه لیلة القدر کې راغلی قرآن کې الله فرمایلي إنا أنزلناه في ليلة القدر هغه ځانله شپه ده قرآن مجید ذکر راغلی چې بیا د بیت المعمور نه نبي علیه السلام ته راته د 18 تاریخ د رمضانو کتابونه داسې لیکلي دي په کوم تاریخ چې جنګ بدر واقع شوی دی په هغه تاریخ ته قرآن ابتدا شوی ده او جنگ بدر د قرآن مجید د نازلېدو نه وروسته چې قرآن مجید نزول نبي علیه السلام ته شروع شوی دی هغې نه 15 کاله وروسته جنگ بدر واقع شوی دی 18 تاریخ د رمضان او سن 2 هجري وه د بدر په موقع باندې جنگ بدر واقع شوی دی. میاشت د رمضان ده د رمضان شپه ده نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته قرآن مجید د مکې مکرمې په حدودو کې شروع شو. رب العالمین د کائناتو مالک کتاب راولېږه د قرآن مجید هم لوی نعمت هېچ چاته هم دی ورکړی شوی. نبي علیه السلام ته الله هم د قرآن مجید د لوی نعمت بل نه دی ورکړی اعلی نعمت دا دی. نور خو وکان فضل الله علیک عظیما حضور باندې الله ډېر مهرباني خو قرآن ته ډېر لوی مهرباني ده مسلمانانو ته امت ته د لوی نعمت پاتې شوی ده. قیامت کې به بیا پته د عظمت او د لوی لګي کله میدان محشر کې راشي او د قرآن مجید یو صورت د خپل ویونکي لپاره سپارښت وي د الله په دربار کې چې الله دا بنده وبخښي زه د ویلم زما تلاوت به کوم یا به ما د خپل قرآن نه کټ کړي او الله به دغه صورت سپارښت قبول کړي او دا بنده به جنت ته راولېږي هغه وخت به د قرآن د عظمت پته ولګي څومره لوی کتاب دی. کتاب لوی دی رالیږونکی ذات لوی دی راوړونکی ذات لوی دی چا د چې راځي هغه په کائناتو کې لوی ذات دی انسانانو کې پیریانو کې ښار د مکې شپه د رمضان میاشت د رمضان لیکن شروع چې کېږي نو په کوم ځای کې کېږي د قرآن د دې دونه لوی عظمت سره چې ما ستاسو مخکې ذکر کړ مناسب خو بیا دا وشي د کعبې دروازه کولاو شوې دننه پکې قرآن مجید شروع شوی دی
که څوک وایي چې مجبوري وه ځکه خو ټول مشرکان 360 بوتان د کعبې نه چاپېره او له پاسه پراته وو نو کعبه به څنګه نبي علیه السلام کولاو کړې وه نبي علیه السلام به نه کولاوله جبریل به راغلی و ټولې مکې دپاره 1000 کعبې وو چې د ټولو مشرکینو باندې 1000 راښودلی که 2 ورځې وغوښتې او که 3 ورځې او که میاشته ورته ړانده به وو که د لوط علیه السلام قوم بدبختان چې کله د لوط علیه السلام میلمانه راغله ملایکې هغوی په منډه منډه باندې راغله د دوی بېعزتي کوو لوط علیه السلام په دې شان نشته نو جبریل ورته نه لن یصلوا الیک دوی تا ته هم نشي رسېدلی تا ته نقصان نشي رسېدلی موږ ته به څه نقصان ورسوي او جبریل وزر به د سترګو باندې وزر راغله ټول وړاندې شو مشرکین به وړاندې شوي که نه جبریل به د کعبې دروازه پوره کړې وه چا بندولی شو چا منع کولی شو او کعبې مبارکې کې دننه به قرآن مجید شروع شوی یا که کعبه نه نو کم از کم د مسجد حرام مبارک څخه به حتیم شریف کې شروع شوی که نه مقام ابراهیم سره به شروع شوی او ډېر لویه مجموعه به راغله که مسلمانان انسانان نو ملایکو خو دومره دی الله فرمایي وما یعلم جنود ربک الا هو ستا د لښکرو په شمېر باندې ستا رب پوه دی نور څوک نه دی پوه ملایکې به راغلې ټوله مکه به یې ګڼډلې وه یو لوی جشن به منع شوی دنیا کې په تاریخ کې لیکلی شوي چې په مکه مکرمه کې دونه ګڼه چرته نه ده جمع شوې که دا ټولې خبرې الله ونه کړې نه د کعبې دروازه پوره وکړه نه یې په حریم شریف کې شروع کړه نه یې مقام ابراهیم سره شروع کړه او نه یې لویه مجمع راولېږله خو یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو جبریل دی بل دریم کس په مابین کې نشته او ځای جبل نور کې چې دا لوړ غر دی او ګرانه سخته مشکله لارې ده په هغه وخت کې به ګڼلارې هم نه وې هغې په سر کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ناست دی او په دې ورځو کې چې دا دونه ترخۍ زمانه وشوه لپاسه 1400 کاله د قرآن د نزول شو نن چې یو سړی لاړ شي په هغې کې به ګڼ تعداد کې خلک ناست دي هغه شهادګان پکې راشي سړی ویرېږي چې ما غذا نه کړي ما ونه نیسي څو کسانو باندې عملي کړي باخیره د لاس نه ولې څیزونه تښتولي دي د ګڼو کسانو باوجود چې بیا 1400 کاله مخکې به ساعت وشي دې کې به شرمخان څومره و دې کې به نور درندګان څونه د یېرې ځای و د خوشې غر دی او په غر کې غار دی سمسته معمولي تنګ غوندې کې ځای دی کولاو ځای هم نه دی په دې تنګ ځای کې په دې غار کې په دې چیز ځای کې شی پکې ودرېدی هم نه شي په دې کې الله پاک نبي علیه السلام ته قرآن مجید ولې شروع کړ د قرآن ماهرین وایي د الله دین پوهان او فکرمند خلک وایي چې دې کې یو عظیمه فلسفه دی یو عظیم سبق دی د قرآن مجید خادمانو لپاره د قرآن د عالمانو لپاره د قرآن د قاریانو لپاره د مسلمان لپاره پکې درس عبرت دی الله دنیا ته غي زما طاقت او قوت او داسې ماحول مې جوړ کړی دی چې د اسمان ملایکو پای کې خوشحالۍ اظهار کړی او د جنت مې میوې او د جنت ګلونه مې راوړي باغونه مې ورته لګولي وي الله ته خو اسانه ده که نه ابراهیم علیه السلام ته د اور په منځ کې د جنت باغ جوړ نه کړ کرسۍ او تختونه اوبه او میوې او ملایکې په خدمت کې ولاړې ولې محمد رسول الله نشي رالیږلی د قرآن په ابتدایي تقریب کې دا نشي رالیږلی الله وایي نه دا مې راونه لیږلی داسې نه چې بیا وروسته حالات ناسازګار شي محمد رسول الله نه زمانه لرې شوي او د فساد دور د اسلام سره د خلکو ورانه قرآن سره ورانه قرآن څو ځای نه ورکوي یو د قرآن حافظ به دا وایي چې هلکه محمد رسول الله په قرآن وایي خو جبریل راغلی دونه غټ استقبال شو جشن منع شوی و زه ولې قرآن زما څه کار دی الله دې بیا جبریل راوړي که نه یا ما دې ملایکې مدد نه راوړي چې قرآن وایي الله وایي نه نقشه مې ته کېښوده تا ته بعدې مې نه وې دا ماربل لګېدلي ټایل لګېدلي توشکې پراته دي فومونه پراته دي پنکې دي او ایسیګان لګېدلي نو قرآن مجید به وې او که دا نه وه پای شوې حتی کې کمزوري وه حشد نه و
پنکه نه وه بجلي نه وه شړ ځای په هغې کې مو قرآن وی او که د سر سوری دې هم نه و او په خاریه کې ځای هم نه و د غر په سر کې به قرآن وی او دې ته به هم نه ویلو چې 200-300 طالب علمان دي او 500 ماشومان دي قرآن به ورته وایم یو ماشوم باندې زه کوم چې د قرآن ویم نه ته به دې ته ګورې یو محمد رسول الله یو جبریل دی د قرآن شروع یې ورته کړې ده نو که یو ماشوم میلاوي دغه ته هم قرآن وی که دوه هغه ته هم وی که د خاریه هلک ماشوم هغه ته هم وی که د بانډي هغه ته هم وی دې ته ضرورت نشته او که خاریه کې چا نه پرېښودی غر کې به کښېنې د ونې د لاندې به کښېنې په هغې کې به وی او بیا وروسته تاریخ په دې باندې کوه د زموږ مشرانو یو لوی محدث دی ظالم بادشاه په کوهي کې قید کړی دی د کوهي نه به بره طالبانو ته سبق وایي د کوهي په غاړه به د تعلیم ناست هغه ځای نه به د سبق وایي امام احمد بن حنبل رحمه الله نظر باندې کړی دی نو چې جومات به خپل کوره پورې به د طالب ورسره په لاره روانو دې لاره به تېنه پر سبق وایي حدیث به یې زده کول ډېر شي حدیثونه یې په دې لاره باندې زده کړي ظالم بادشاه دونه پابندي لګول وه چې د نه به څوک سبق نه وایي نو طالب علم ورسره د اس واګې نیول وي منډه به ورسره اس به هم روانه ده به منډه واله به دې منډه به د حدیث زده کول تاریخ کې دا خبرې راغلي باقاعده او د ونو د لاندې باقاعده د قرآن درسونه شوي دي د دریا په جزیرو کې د محمد رسول الله علمانو د قرآن مجید خدمت کړی دی او په جیلونو کې علماو د قرآن خدمت کړی دی د نیوزي وخت زموږ په اکابرو کې یو بزرګ تېر شوی دی شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه دارالعلوم د هندوستان کې علما مشر تېر شوی دی جیل ته تللی و نو په جیل کې وخت تېر شه بیا یې دغه منظوره شو ضمانت یې منظور شو د انګریزانو دور و چې کله پسې د جیل نه د راوتو پیغام ولاړ کاغذونه راوړه بهر مسلمانان لوی علما د هندوستان پاکستان ته یو ملک و خوشحاله چې اوس شیخ الهند روضي دا په میلیون باندې خلک په استقبال کې ولاړ چې اوس په خوشحالۍ باندې خپل شیخ خپل ځای ته بوځه هغه ته انکار کوي چې جیل نه وځم ډېر محنت پې شو خو نه زه جیل نه وځم هغه ته قرار شو چې دی جیل نه وځي نو بیا څه وخت تېر شو نو بیا یې ټیک ته زما کاغذات ورسره جیل نه زه وځم نو چې هغې دا دونه ورځې د په جیل کې زیاتې ولې واړولې په وخت کې ته نه وتې زه خو بهر هم د خدای د کتاب خدمت کوم په جیل کې دننه هم کومه بهر نور ملیان شته د قرآن خدمت کوي په دې جیل کې یو سړي د ما نه قرآن شروع کړی 15 سپارې ویلې 15 ته پاتې وي ما ویل که زه لاړ شم دا 15 سپارې به درته څوک وایي دی محروم پاتې شي زه پاتې شم چې هغه د مې 15 سپارې وي قرآن یې ختم کړه زما هغه ذمهواري پوره شوه اوس د جیل نه سره ووتم هغه ملیان لګیا د قرآن خدمت کوي زما د قرآن خدمت به یا په جیل کې یا د جیل نه بهر جیل کې مې د خپله ذمهواري پوره کړه ورسره ووتم دې ته ویل کې ایمان او د محمد رسول الله په غم باندې غمجن کېدل او دردمند کېدل الله دې موږ تاسو ته دا احساس ذهن کې وغورځوي خبره ما د دې نه شروع کړو چې د قرآن خدمت خو ابادون ته محتاج نه دی حاجتونو ته لینټرونو ته محتاج نه دی خپلو ځیګرو ته محتاج نه دی او که ابادي سکون کې کورونه کې محتاج نه دی علما قاریان حافظان به د قرآن خدمت کې هر ځای کې شي دې پوهېږي چې ضرورت دی موږ د غرونو کې هم ګرځو په دې سیمو کې هم ګرځو لوړو غرونو ته خو چې په لایقینو که سړي شک هم نه چې دلته به د قرآن اواز چېرته پورته کېږي زموږ دې طرفونو ته منګلور نه بره لرې غر دی په هغې 200 ماشومان ورسره سبق وایي په 200 ماشومانو کې 62 ماشومانو سره په جومات کې پاتې کېږي کور ته نه ځي په جومات کې او تقریبا دغه نه فارغ شوي قاریان حافظان چې دي 52 کسان به کې علم دین زده کوي علم زده کړه قرآن حفظ تجوید نه د هغې نه بعد چې فارغ شي بیا به کې علم وکړه الحمدلله دور یو غد زموږ وخت په لاره کې شپه وکړه ده چندري نشي راشي په لاره شپه وکړه سبا له بیا 10 بجو ته ورسېدو داسې یوه مدرسه وه چې موږ ورته حیران شو چې هغې د قرآن په خدمت کېده خبره وکړه معنا
بحرین نه ملګري چې بحرین ته به ځو زموږ د مدرسې د تجوید نه بعد بیا موږ دغه شروع کوو کتابونه شروع کوو تجوید وسپارې کوو تجوید شي بیا ماشومان لازم یې ګورې ته نو هلته به نه راځي موږ به تا ته علم زده کوو ته به موږ سره راځي افتتاح به کوم ټیک ده تاریخ چې راغی مو روان شو بحرین پورې به ګاډي کې وړو موټر کې بیا یې راکوشي بس موټر نشي دی بیا جیب ته وخېږي ورو یو غر کې روان ما یو خدای خیر کېږه ایله د ګاډي ټیره خو یې په سیند په منځ کې به پراته یو غر کې بل وخېږي ورو غر کې له پاسه بیا هموار ځای و ښایسته کورونه پکې پوره کلی و منځ کې یو دګ نه باندې ښکارېده لیټرې خپل آبادی خدای خبر سوچه ته دوه کو درې شته دوه خو یقینا دریم میر ده ما د ګاډي نه جوړه نه مې دا به غر کې څنګه خپل آبادی کړی دی اګاډي چې ته جیب بلډینګ په خوا کې ولې ما د مرګري پولیس را پېژېږه چې کوشاکه بلډینګ ته دن نه کړو دا قرآن مجید مدرسه او مالک په دوبۍ کې اوسېدوي دوبۍ کې مزدوري کوي دا هلک چې دی د هغه زوی د قرآن حافظ دی عالم دی هغه دا مدرسه جوړه کړې ده دته ویل چې ستا څه ضرورت دي زه به راډیګم د الله په مدد باندې او ته به د الله خدمت په دې مدرسه کې کې مګر پرې په دې خلکو باندې شي مزدوري په دوبۍ کې او ځان له آخرت کې بنگلې ته یادې کې ځکه حضور ارشاد فرمایي من بنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه چې د الله تعالی لپاره ورکوټه جمعه جوړ کړو الله بدل په جنت کې عظیم الشان محل تیار کړي عظیم الشان کور ولا په جنت کې تیار کړي دا مدارس او دا مساجد آبادول ځان په جنت کې کورونه آبادول دي معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه سورې نور په آیات کې لیکلي به تفسیر کې په بیوت نجن الله ان ترفع وې د جماعتونو مدرسو خانقاهونو ادب احترام آبادی په مسلمان باندې یو شان لازم دی چې جماعت جوړې شي مدرسه جوړي سره جماعت تعظیم کوي د شپه د مدرسې تعظیم او احترام کوي بلکې د جماعت نه د مدرسې اهمیت زیات دی کدا په دې مدرسه کې زده کې د جماعت آبادی بده سکے د جماعت ادب بده سکے د جماعت سبي بده سکے جماعتونو په بدل کې دونه سبب دونه اجر د په مدرسه کې زده کې د الله عظمت او لوی چې په مدرسه کې پیژنې د محمد رسول الله مقام د مدرسه کې پیژنې د مدرسې اهمیت په دې لحاظ باندې د جماعت نوم زیات دی د دیو جن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد حرام کې کارمن نشو کولای په جمعه احمد مسجد حرام په خوا کې مدرسه جوړه کړو یو طرف دا دارالندوه د ابو جهل په نگرانی کې د اسلام په خلاف باندې داود جرګې ځای و دارالندوه معنی د جرګې کور ندوه جرګې ته وي سوچتلې حرم شریف ته لیدلې باب الفتح باب العمر په منځ کې چې بار وځي تغه کې دروازه راغلی کې باب الندوه او لکه مخکې دروازه باب دار ارخم باب ارخم دغه دارالندوه دغه دار ارخم او د زید بن ارخم کور په کې محمد رسول الله مدرسه کوله خپل خپل په جماعت کې مسجد حرام کې مونږ نشو کولای احکارا خدا مدرسې جوړه کړو به دې کې بناستو په دې مدرسې کې دوه ورځې مخکې امیر حمزه ایمان راوړ 39 دسمبر باندې راغی اسلام ته او دوه ورځې بعد جمعې په ورځ باندې عمر بن خطاب راغی په دې مدرسې کې ایمان راوړ اصلي کسان په پوره شو تم بیا 40 په خپل وای ما باندې اصلي کسان پوره شو اما چې ایمان راوړ کلمه مې وینو د کول کې خلکو دونه چغه کړه دا تعجب د وجه الله اکبر چې بار بسو کې خلکو اورېده او دغه جنب ابو بکر روان عمر روان شو او نبی اسلام ته وی اول به کومه د دین باندې ژوند دی په حق او په ناقه پیغمبر اسلام په حق باندې وي کومړ شو نبی بیا په حق یو بیا پټي ګسره چې ژوند په حق د مر په حق باندې دی د راځي چې زو مسجد حرام ته شاته ته فاروق ولې فاروق د پاره د قصه او د قصه دا غنه مخکې چې شو او د قصه یو سپ سر کې روان شم د بل سپ سر کې حمزه روان شو حمزه یو لوی مقام خاون سردار د مکه محمد رسول الله صلی الله علیه لوی مقام تعالی ورکړه او اجازه ش روانه ولیا کدید المشرق کدید الرحین زما شنه کې شوال ور کجرند چې څنګه واس کوي
اولانا مسجد حرام کما اعلان وکړه سود محمد رسول الله مخه لازم خیر بیني ابختار منذ كلمات محمد رسول الله انت الفاروق تفاروق يا لاستو فوجد حق و باطل پر خلاص خبره مې دی کوله کوله چې جماعت کې حضور من تخکار نشي کوله مدرسې جوړ کړل چې بده کې مسلمانان راځي د قرآن تعلیم به تور کړی بده کې دعوت تربیت کی بیا د مکه مکرمه ژوندۍ د مدینه ترانه درې د مدینه انصارو سره په مینا په میدان کې عقبه یولا کې لوازو کا بل عقبه وشله بیا دریم نمبر عقبه ثانیه باندې دی پایغه دا دریم نمبر د مدینه د مینا په یو ډیره کې باندې دا وسره لوازو شو چې بدل زمزم مدد وکړي او ټیک ته بالکل تابعدار ونیو ولادت راځي په جمله یو شابیره که جمعه تر قرآن تعلیم راکې پیغمبر سم ډیره خدا وسب بن عمر ولور ودلانو مدینه منوره ته اول یو کور مخه کې لیک به تناش خلک راځي قرآن بدل ځکه دوته قرآن به د مدینه سرداران خبر شي او خارجي سره راغله خلک خرابې د دین نه اړای وسید بن حجیر او نور څلور خلک رااله د دینیت باندې شری ځنه وزغلای شغاله مصعب بن عمر د قرآن واور او د قرآن غواز د وګړو ته ولګیدا د مصعب بن عمر د ښکار کولو لپاره راغلی خو د مصعب بن عمر د خلی قرآن هغه ښکار کړو هغه په جال کې رااله الله رب العالمین د اسلام نور یې زړه خوشا او مصعب بن عمر د خاصادي ملاو شو محمد رسول الله نه ته او د مدرسې انتظامی په مدینه منوره کې کړه او استادونه مصعب بن عمر مقرر کړل او د نبی سلام د تون وړاندې د قرآن په برکت باندې الله مدینه په ځابره خبره برکړه ده او خا د هدایت او خبره شوې ده بیا چې مدینه منوره ته تشریف خپل یو یوسف ولې د جماعت د مدرسې ځمکه نه اغستل ځان له کور نه دی وکړي پر دې کور کې د ابو ایوب انصاری په کور کې د سوال په طریقه باندې وشي د اریت په طریقه باندې وشي چې ځان له خپل بیبيانو د کورونو تنظیم کوم او سید جماعت او د مدرسې تنظیم وکړ یو طرف ته مسجد نبوي دی یو طرف ته به مشهور ځای صوفا یادېږي او پای کې اصحاب صوفا د اسلامي مدرسې د مدینه منورې په مخ د حضور د دوه نه بعد اولنۍ مدرسه د اصحاب صوفا شاګردان دي او صوفا محل مدرسه ده او محتوی محمد رسول الله دی او شاګردان عبد الله بن مسعود او بلال حبشي او نور صحابه کرام پای کې مشهور ابو هريره دی رضی الله عنه د شاګردان دي او حال دار شي ابو هريره فرمای قسم خو جنو د شنو چې یو کس را پکې د شوی چې لاندې لنګ ولا باسه بل ساده د دې څه څومره او یو ساده نو به تکلم و برابر ورون ښکارې دو برابر ته لاندې برابر ښکارې دو موږ لاندې لنګونه وهلیو او دا بر چې پر باندې و د نامنه بر نه بل د باندې ځدی کې لاسو شي زموږ دا ګړیا دا بل بدن خلکو ته نخکاري ځان په دې باندې پټاو اخره کې دا د مدینه انصار و څنګه د کجوري راوړم په دیوال کې شوټوم بلا چې ډېر به وږي شو په لخت په دیو دانه راته وکړې دوه دانې دا به خوړې بس لازم خراب او ابو هريره په خپل په سب مینس کې راته شو بیا خلکو په مری باندې خبر اخلول شي په دې باندې مرګي دیګنه په ما به مرګینو لو بیو شي ونه د لوګي د لاسه دیو شي حال اداره جامع حال اداره او د لوګي حالت اداره خدای پر دې مقام سره مشرکین مکاراله پیغمبر سم د غریبانو د ځان لري که جامع نشته موږ په دې بدخاري کې د سره کېنو موږ بیا ایمان راوړو پیغمبر خدا لاغه د سنې ویلي خو مشرکین خبرو غن الله تعالی فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اولا تطلب للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هغه کسان سره ځان صبر کوي چې سبب یې خدای بلی هغه کسان چې د خلکو په نظر کې کمزور دي چې د ځانونه شړي او کدار خپل مینه سنو شړته او ظالم یې کمزور مده کړی زور د سورنا رااله او زور راو جماعت کراوي د سره کېناس بیا غزاد رحمت چې ما په امت کې خلک پیدا کړي شما تعالی وي ته د سره کېنا دا وزیران د حجاز الاخینو د صدران نو د سرمایداران سیټان نو نه بل څه دنیا خواندانو دا د اسلامي مدرسې د قبربند ته خلک وشي الله د پیغمبر خدا ته فرمایي چې خپل مېله سره لري
د مدرسو اهتمام محمد رسول الله په خپل حیات طیبه کې کړی دی. ټول مساجد او بنیاد د مکې مکرمې د مسجد حرام د کعبې سره دی. د ټولو مدرسو نسبت د دار ارقم سره دی. ټولو مدرسو نسبت د مصعب بن عمر د مدرسې سره دی او د اصحاب صفو د مدرسو سره دی. څوک د مدرسې مدد د قیامت پورې کوي د محمد رسول الله په بنیاد باندې راځي د مدد کوي او دا مدد کوونکی به الله په قیامت کې د مهاجرینو او د انصارو سره راپورته کوي. الله بس دعوت د ملګرتیا نصیب کوي. د مدرسو محتممین منتظمین په دې شرط باندې شاوي طرز ژوندۍ د محمد رسول الله په طرز باندې نیت او اراده او اخلاص د هغوی په طرز باندې قیامت کې محمد رسول الله سره ولاړ دي. لازم به تاسو نیتونه ارادې برابر کړئ. مدرسې ډېر لوی شی دی، ډېر لوی قرباني ده. ما دې پورې وایي چې موږ مدرسې له ځای ورکوو، جماعت له ځای ورکوو، د مدرسې خدمت کوو، د ځان خدمت کوو، د خپل ایمان خدمت کوو، الله د ځان نږدې کوو. انور د مدرسې خدمت هر ځای کېږي. تاسو د ونې د لاندې هم کېږي، په غار کې هم کېږي. زموږ استادانو موږ ته نصیحت دا و چې قرآن خدمت به کوئ که په سوري که په غلمو باندې که په لوږې که په ماړه باندې. د مدرسې خدمت هر ځای کې کېدی. ښه قاریانو حضراتو به کوو. کوم ملګرو ته چې الله په زړه کې دا غورځولي چې داسې په دې کې د قرآن درس ورکوئ، د هغوی سعادت دی، د هغوی خوشقسمتي ده. څونه ماشومان چې په دې کې سبق وایي د هغو په عملنامه کې به باقاعده قبول شوي اعمال لیکلی کېږي. قرآن تلاوت، قرآن مجید ویل، قاعدې ویل، ناظرې ویل، د حفظ خدمت، څونه خدمتونه چې کېږي د هغو په عملنامه کې به لیکل کېږي. او ډېرو مدرسو والا مړه دي په قبر کې پراته دي. سونو کلونه یو شو مدرسې روانې دي، هغوی عملنامې هر ورځ د قرآن د ختمونو د قرآن د تلاوتونو ډکېږي. هغوی د ثوابونو او اجرونه رسېږي. حضور فرمایي اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاثین. چې انسان مړ شي نو د ده د عمل دروازه بند شي، د ده عملنامه بند شي، نور عمل پکې نه لیکلی کېږي. الا من ثلاثین، مګر د دریو کسانو نه کټ کېږي. من صدقة جاریه، صدقه جاریه. صدقه جاریه جماعت دی، مدرسه ده، کوهی دی، لار ده، د چا ځمکې ورکړي، دا صدقه جاریه ده. او یا علم او علم ينتفع به، علم چې په هغې باندې نفع اخیستل خلک پرې نه پالي. اوس زموږ یو دین د خبرې کوو، زموږ استادان مړه دي او په عملنامه کې لیکلی کېږي. او ولد صالح يدعو له، یا نیک زوی نیک لور شي، دا پاتې شي، انسان مړ شي، پلار موله دعا غواړي، د ده عملنامه هم کولاوي. الحمدلله د مدرسو د جماعتونو ده او صدقه جاریتن کې پیغمبر خدا فرمایي دا داخل دی. انسان به مړ په عملنامه کې به دا لیکلی کېږي. الله دې توفیق راکړي مو تاسو د مدرسو د جماعتونو خدمتونه کوو. دا خپل ایمان مضبوطول دي، خپل دین مضبوطول دي، دا سره ځان له کاته برابرول دي او ځان له صدقه جاریه په دنیا کې ګرځولی شي. موږ به په قبر کې دا موږ ته رارسېږي. الله یو کې دنیا کې هم د علم دین د قرآن او د سنت خدمت وکړو او ځان له داسې لارې جوړې کړو د مرګ نه بعد بیا موږ تاسو هغه رارسېږو. الله فرمایي اقرأ باسم ربک الذي خلق. الله حکمونه کړي بندګانو ته قرآن کې، هغې ته اوامر وایي. الله وایي دا وکړه، دا وکړه، دا وکړه. نو اولنی امر چې د اسمان نه جبریل دنیا ته راوړی محمد رسول الله ته، او د رب العالمین د طرف نه د جبریل په ذریعه محمد رسول الله وخت आवाज رسېدلی دی او د اقرأ आवाज رسېدلی دی. او د محمد رسول الله په مبارکه ژبه چې د قرآن په الفاظو باندې تلفظ شوی دی نو هغه اقرأ لفظ دی. الحمدلله د قاریان د خدای پوه کړي چې د خدای شکریا ادا کړي. دا لوی نعمت چې اولنی امر د قرآن کوم دی هغه د قاریانو ته الله حواله کړی دی. دوی ته اقرأ، وایه تلاوت کوه، وایه تلاوت کوه. اقیم الصلاة هم راغلی، آمن نه دی چې ایمان راوړه، اسلام راوړه، بلکې اقرأ، وایه تلاوت کوه. زور ته اول وخت دا رسېدلی، په ژبه اول دا جاري شوې ده. نو قاریانو ته الله د حکم حواله کړی چې قرآن وایه، قرآن تلاوت کوه، خلکو ته ښایه. لوی سعادت الله دې ته نصیب کړی دی. اقرأ باسم ربک الذي خلق. دا هغه رب په نوم باندې لوله وایه چې هغه مخلوق پیدا کړی، کائنات پیدا کړی او ستا رب دې ستا تربیت کوونکی دی. دا سعادت الله د قاریانو حضراتو ته قرآن دې استادانو ته نصیب کړی دی. د قرآن د ماشومانو شاګردانو ته الله نصیب کړی دی. الله دې موږ او دوی له د خپل شکرې توفیق راکړي. حضور ارشاد فرمایي اشراف امتي حملة القرآن واصحاب الليل. زما د امت شریفان خلک، عزتمن خلک چې هغه د قرآن مجید حاملین دي
او د شپې په ټیم کې الله ته ودرېدونکي خلک دي. څو غواړي ځه د الله په نیت باندې عزتمن شوې، شریف شوې، قرآن مجید یادوي، د قرآن مجید خدمت دې کوي. او که دا نشي کولی بیا د شپې په ټیم کې د الله ته ودرېږي، چاربان کې د الله ته ودرېږي، الله به دا مقام نصیب کړي. حضور اسلام فرمایي الحمدلله د قرآن د عالمانو، خادمانو، مدرسینو، خدمت کوونکو لپاره لوی سعادت د حضور فرمایي انما بعثت معلما، یقینا زه استاد رالېږلی شوم دنیا ته. حضور ژوند په تعلیم کې تېر شوی دی او دغه د حضور نیابت او د حضور وراثت د سوچي د قرآن او د حدیثو د علم دین تعلیم کې مصروف دی. دا لویه مشغله ده، ښکلې مشغله ده. دنیا کې دیني مشغلو کې دا بهترینه مشغله ده. الله دې قاریانو حافظانو ته نصیب کړي. الحمدلله په دې ځای کې به انشاءالله دغه لوی کتاب درس کېږي. کوم کتاب چې د هغې متعلق حضور اسلام فرمایي کوم ځای کې دی ویلی کېږي د خلکو ته الله اطمینان نصیب کړي او الله رحمتونه په دغه ځای باندې په دغه علاقه باندې په دې کلي باندې راولېږي، دا یې راګیر کړي. او ملایکې هره ورځ راځي قرآن درسونو ته حاضري کوي، په سوونو په زرګونو باندې ملایکې راځي حاضري کوي. او رب العالمین د دغه ماشومانو یا نوجوانانو یا بوډاګانو څوک چې قرآن زده کوي، حضور علیه السلام فرمایي، پیغمبر اسلام فرمان مبارک دی وذکرهم الله فی من عنده، الله د دوی ذکر د ملایکو په مجلس کې کوي. الحمدلله ورځ په دې ژبه باندې رحمتونه راولېږي لکه نور مدارس چې څنګه دي دې به تعالی رحمت راولېږي. الله په دربار کې وایي دا داسې ښکاري ملایکو ته داسې ښکاري دا مدرسې د دنیا د ځمکې لکه موږ چې په اسمان کې څنګه ستوري ښکاري هغوی ته د قرآن دا مدرسې داسې پړقېږي. پوهېږي فلاني ځای کې مدرسه ده، دا نور چې د اسمان ته راچورتېږي دا مدارس دي. الحمدلله دا ممتاز ځایونه دي، الله په دربار کې ډېر محبوب ځایونه دي. هر وخت کې ملایکې په کثیر تعداد باندې ناستې موجود دي. دا زموږ استاد لپاره د خیر ذریعه ده. الله توفیق ورکړي چې د دې انتخاب وکړي چې د قرآن درس ویلی کړي. الله د هغوی لپاره د لوی خیر ذریعه وګرځوي. مال اولاد کې د الله برکت پیدا کړي. موږ ټولو د الله توفیق راکړي. خپل مال د الله دین لپاره وقف کړو، د الله دین لپاره ولګوو، د الله دین پرې دغه کړو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه، تاسو ځان له څه مخکې لګوي د خدای په نزد به بیا ومومئ، هلته بیا مېلاوېږي انشاءالله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وصحبه أجمعين. رب العالمين هذا درس قرآن په دې ځای کې الله خپل دربار کې قبول او منظور کړي. استاد له بحیثیت معلم او استاد، شاګردان به حیثیت متعلمین شاګردان خپل کتاب د خدمت کولو توفیق ملګری کړي، خپل مدن د صد شامل حال کړي، دې ځای کې برکت پیدا کړي. څوک داسې قربانۍ کوي د الله د کتاب د الله دین لپاره، خدای د هغوی په مال او لا زندګۍ کې برکت پیدا کړي. او ډېرو مدرسو جماعتونو والا چې هغوی ځمکې وقف کړي وفات شوي دي، په قبر کې خدای د هغوی عالم برزخ ته خوشحالو کړي، قبر د خوشحالو کړي، د آخرت ټول مراحلو ته اسان کړي، هر وخت کې مددګار ناصر او محافظ شي. او څوک ژوندي د هغوی په عمر کې، په مال کې، اولاد کې، زندګۍ کې برکت پیدا کړي. هر قسمه شر نه، فساد نه، فتنې نه، زمیني وي که اسماني، والا حفاظت وفرمایي. اعمال ابرو عزت کې برکت پیدا کړي. د اسمان دروازې د خیر دروازې ته کولاو کړي، د خیر دروازې ته الله کولاو کړي، برکت دروازې ته کولاو کړي، اطمینان دروازې ته کولاو کړي. څونه ملګري د تقریب کې راغلي حاضر شوي، خدای ټولو حاضري خپل دربار کې قبوله کړي. د حاضري زموږ دپاره د مغفرت ذریعه وګرځوي، د بښنې ذریعه وګرځوي. د حاضري زموږ قبول کړي رب العالمین. موږ همیشه په دیني مجالسو کې، په دیني امورو کې استعمال کړي، د شر، د فساد، د فتنو، د بېدینۍ، د ګمراهۍ مجالسونه الله زموږ حفاظت وفرمایي. څونه دیني ادارې دي، مساجد دي، مدارس دي، اسلامي مرکزونه دي، خدای ټولو ته حفاظت نصیب کړي، عالمینو ته حفاظت نصیب کړي، ټولو اسلامي ملکونو ته الله حفاظت نصیب کړي. زموږ د دې ملک حفاظت وکړي، دفاعي لحاظ باندې، معاشي لحاظ باندې، سرحداتو لحاظ باندې ته حفاظت وفرمایي. الله هر قسم شر نه، فساد نه حفاظت وکړي. الله زموږ نه راضي شي، داسې راضي بیا ناراضه نه شي، باقي زندګي د خپل رضا مطابق تېره کړي. نفس شیطان غلبین امن راکړي، خاتمه په ایمان باندې وکړي، د کار خاتمه حفاظت وکړي، د آخرت ټولې مرحلې مو ته اسانه کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته.